الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. lesson number 8 سورة العنكبوت. الله پاک د دې سورۃ په شروع کې د دې خبرې ذکر کړو چې امتحان برا علماء هغه کې به منافقان او صحیح مسلمانان جدا جدا کړو. په دې آیت کې د منافقانو علامه لږ ذکر کړي. بعض کسان داسې دي چې په سختۍ کې دوی د دین نه اوړي او چې کله راحت راشي په دین کې آرام راشي راحت راشي نو په هغې کې بیا ځان دیندار حسابوي، ځان د مسلمانانو ملګری حسابوي. او چې کله سخته تکلیف وي نو بیا وایي چې دا خو هغه خبرې کوي کومې چې د ایمان نه بهر وي. الله أكبر. هغه کس چېرته دننه راغی جومات ته ننوت، تاسو کې څوک مسلمان شته؟ هغه مسلمان توره سره لاس کې ده بادره کې ښکاره شو. خلک راپېږي چې دی څه وایي څه چل دی. څوک تاسو کې مسلمان شته؟ غیرتي یو کس پکې اوس هغه یو زه مسلمان یم. هغه چې ګریوان نه ونیسه بهر ته یې ویسته. هغه پرېښوده توره هسې د ویلو چې شي ولاړله. واپس راغی بل څوک شته؟ ټول یو بل ته ګوري چې شته که نشته که. چا پکې مولي صاحب ته ګوته ونیوه چې دی مسلمان. هغه ورته ځناور کوي مسلمان به ستا پلار یې. سخته راشي که نه بیا پرېږدي. او چې کله مال غنیمت یې مزي که نه خوشحالیان یې نو بیا ټول وایي چې زه څه شی یم مسلمان یم. ومن الناس بعض د خلقنا من هغه څوک دي یقول چې وایي آمنا بالله موږ ایمان راوړی دی په الله. فإذا أوذي في الله کله چې د الله په لاره کې ورته تکلیف میلاو شي. سخته خو راځي که نه؟ مخکې ذکر کړو چې امتحان به راځي. جعل فتنة الناس ګرځي
سختا د خلقو د طرفنا کعذاب الله پشان د عذاب د الله چې دا موږ باندې د الله عذاب ده خلقو ته تکلیف رسولي چونکه منشا د الله پاکي د امتحان په تور باندې خود یې هغه د سوګنی چې د موږ باندې الله عذاب راوسته الله طرف ته دا نسبت وکي چې موږ باندې سخت تکلیف راوسته عذاب راوسته یعنی د خپل ایمان خیر مناوي ولئن جاء نصر من ربك كجرت راشي امداد د طرفا د ربستانا خوشالي راشي لا يقولن نخام خاويد إنا كنا معكم من خيود تاسو سرا اول سے بارے شروع کی تصوری دلیو کنا چې موږ تاسو سره موږ مسلمانانو پورې ټوکی کولی کله ګوري چې کوم ځای کې خرج هغه طرف ته منډه وي کوم طرف کې څه پیکیج ملایږي هغه ته ځي الله اکبر اولیس الله الله پاک نه دې بعالم پوا بما فی صدور العالمین په هغه څه چې په سینو د مخلوقات کې دي الله تاسو ته زړه پته شته کې نشته خبر خلاص ته ډیر ځان پاک پاک کوي پاکولو ته ضرورت نشته فلا تزکو انفسکم خپل صفت په خپل مکا خپل ځان م پاکوا بلکې هو اعلم بمن اتقى الله تخپت د چې تقوا دار څوک دی الله تخپت د چې د الله نه یریدون کې څوک دی د چا په لکه د الله یې راشته او الله پاک نه پریدي ولا يعلمن الله الذين خامخ بخارك الله پاک هغه کسان امنو چې ایمان راوړل دي ولا يعلمن المنافقين او خامخ بخارك منافقان منافقان به موضح کوي بعض وخت کې د منافقه او د غیر منافقه د صحیح مسلمان او د منافق دا ګډ جوړی کنه اوسې یو ځای خوري یو ځای مونږ یو ځای کوي دا ځکه کنه کوي دا ټول یو ځای الله پاک وی د ښکارا کول لازمي دي ځکه دا ډېر مفاسد ذریعہ جوړیږي مثال په تور هغه کس چې کوم په لکه ایمان جوخ نشته هغه با یو داسې خبرو کی چې خلک به هغه د ایمان والا وګڼي چې دا خو مسلمان دی مسلمان دی دا خبره به د ایمان والا وګڼي حالانکه هغه به خبره د دین نه مخالف کړي نور خلک به په هغه باندې اعتماد وکړي چې دا خو مسلمان دی بیا خصوصا په ابتدا د اسلام کې د دې خبرو وضاحت الله پاک د ښکارا کول دا ډېر لازمي دي چې ایمان والا دی غیر ایمان بې ایمان دی منافق چې خپل ایمان پټي دا کفر پټي پزله کې او ایمان د جبه د سره وړي الله اکبر دیو جن نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې الله پاک هغه منافقان ټول ښکارا کړ حالانکه منافقت تعلق د څه سره دی زړه سره دی او پزله باندې څوک پوهه دی الله پوهه نو مسلمان انسان د چا په باره کې دا فیصله نشي کولی چې دا منافق دی یا دا صحیح مسلمان دی د دې وجه نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه رسته چې کله هغه د دنیا نه پرده کړې ده او تللی دی د هغې نه رسته څوک دا فیصله نشي کولی په چا باندې د منافق کوي چې دا منافق دی ته چا دا نشي دا خبره ختمه شوه ځکه چې دا معامله د زړه وه پیغمبر په معلوم پیغمبر ته الله ښوده ښکاره یې کړه ورته چې دا منافقان دي دا منافقان دي دا منافقان دي که واضحه کړی نه وي نو په هغې باندې اسلام ته ډېر تکلیف رسېده مسلمانانو ته ډېر تکلیف رسېده د هغو خبره به خلکو د مسلمانۍ اخیسته حالانکه هغه به خود غرض و لالچیان و الله اکبر ومن الناس بعض خلقنا
من هغه څوک دی یقول چې وایي آمنا مونږ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې فإذا أوذي في الله کله چې ورته تکلیف ورکړی شي په لاره د الله کې جعل فتنة الناس ګرځي تکلیف د خلقو كعذاب الله پشان د عذاب د الله ولئن جاء نصر او کچرت راشي امداد من ربك د طرفا د ربستانا لا يقولن خامخا وعيدي إنا كنا معكم يقنا ممود تاسو سرا أوليس الله إن جل الله پاک بأعلم أبها بما في صدور العالمين فهغه چې په سینو د مخلوقات کې دي ولا يعلمن الله الذين او خامخا ښکار کوي الله هغه کسان آمنو چې ایمان راوړل دي ولا يعلمن المنافقين او خامخا ښکار کوي منافقان اللهم صل اے اللہ رحمت علیہ على محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم باندې وعلى آل محمد او په آل محمد باندې اللهم صل اے اللہ رحمت لے على محمد ومحمد باندې وعلى آل محمد او په آل د محمد باندې اللهم صل اے اللہ رحمت لے على محمد ومحمد باندې وعلى آل محمد او په آل د محمد باندې اللهم صل على محمد وعلى وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا